نصیب لاره دا ته وایي چې ستا خو 40 کاله عمر دی په دې کارت کې که نه په 40 کالو کې ستا ژوند تېر شو زندګي دې تېره شوله ته دې کالونۍ ته نږدې پروت یې اوسه پورې چا څه تپوس کړی دی نه نه دی کړی هېڅ چا نه دی کړی هېڅ چا نه دی کړی زکات مکات میلاو شوی اوسه پورې هېڅ هم نه دي میلاو شوي بیت المال هېڅ هم نه دي میلاو شوي سوشل ویلفیر طرف څه مشینان وغیره هېڅ هم نه دي میلاو شوي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او احترامات کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده او تاسو د روزانه بنیاد باندې ګورئ چې زمونږ دفتر ته زمونږ آفس ته داسې قسمه استین راځي څنګه چې تاسو سره کیمرې په نظر باندې راځي چې دیو الله تعالی د قد نه لږ واړه پیدا کړي دي خو په معاشره کې دیو خلکو ته زمونږ د پرایویټ پبلک نام او د معاشرې نام او د ریاست نام هغه شان عزت نه ورکول کېږي کم چې یو عام شهري ته ورکول کېږي د غرور مې خوا راغلی رسار نه به خبرې وکړلې چې 40 کاله دې وشو په 40 کالو کې تر اوسه پورې ستا چا څه پوښتنه کړې نه ده کړې دغه مشر مې خوا ته ناسم دی دغه نه دوه تپوسونه کومه مشر السلام علیکم وعلیکم سلام عبدالنصیب لالا کې ښه یم عبدالنصیب لالا څنګه چللی زموږ دفتر اډرس چا درکړو چې رالي دا لالا دغه عمر راکړو عمر ویل چې لاړ شه ها عبدالنصیب لالا دا ته وایي چې ستا خو 40 کاله عمر دی په دې کارت کې که نه په 40 کالو کې ستا ژوند تېر شو زندګي دې تېره شوله ته دې کالونۍ ته نږدې پروت یې اوسه پورې چا څه تپوس کړی دی نه نه دی کړی هېڅ چا نه دی کړی هېڅ چا نه دی کړی زکات مکات میلاو شوی اوسه پورې هېڅ هم نه دي میلاو شوي بیت المال هېڅ هم نه دي میلاو شوي سوشل ویلفیر طرف څه مشینان وغیره هېڅ هم نه دي میلاو شوي اوریدونکو تاسو ته یاد وي چې عبدالنصیب لالا کارت جوړ دی او کارت یې د معذورۍ جوړ دی په کوم کارت چې د معذورۍ نیشنلټي ورکړل شوې ده کارت له سرکار ورکړلی دی ګورنمنټ ورکړلی دی خو په کارت باندې چې کم مراعات دي هغو ته تر اوسه پورې نه دي میلاو شوي موږ اکثر ګیلې کوو چغې وو چې خدای پاکه زمونږ د فریاد ولې نه اوري دا ریاست زمونږ د فریاد دا خلک ولې نه اوري چې زما د مشر مسلې حل کولی شي زما د هغه شهري مسلې حل کولی شي په چا چې الله امتحان راوستی دی څوک چې معذوره دي ډېره بدقسمتي زمونږ دا ډېره بدقسمتي ده چې داسې قسمه خلک چې هغه زمونږ په ریاست کې دي زمونږ په دې باجوړ کې دي زمونږ په دې خاوره کې ژوند کوي هغې ته وګورئ جي تاسو ته به د حالاتو نه پته لګي او تاسو ته به د تندي نه پته لګي چې څومره درد پکې پروت دی د دې خلکو ارمانونه ډېر واړه ارمانونه دي او د ارمانونه ډېر په وړوکو خبرو کې پراته دي قسم دی که موږ دا خلک د خلکو ارمانونو احساس زموږ سره پیدا شو